تراویح متعلق لک شان خبرې کوو. تراویح مختصر غانی خبرې کوو. تراویح معنا دی راحت. تراویح معنا څه دی؟ راحت. چونکه په تراویح کې هم 4 رکعاتو نه بعد معمولی شان وقفه کیږي بطور راحت، نو ځکه ورته تراویح ویل شي. یا دغه تراویح په خپله باندې راحت دی. هر مسلمان هر مؤمن بنده دوپاره آخرت کې دغه څه شی دی؟ راحت دی. خو شرط د هغه دی ښې طریقې سره ادا شي. اوس دغه 20 رکعاته سکون دي، دغه سنت مؤکده دي. فتنو دور دی، سوشل میډیا دور دی. تاسو به سوشل میډیا کې مختلف داسې علما تاسو لیدلی وي. هغه خلق تراوونه څه شی کوي؟ نفرت وکې راولي. تراوونه هغه خلق وایي چې تراویح په اسلام کې نشته. زما عزتمنو مسلمانانو، ښې طریقې سره واورئ، دلایلو سره ته ثابت کوم چې 20 رکعاته تراویح دغه شته. ما درته دا خبره وکړه تراویح دغه څه دي؟ سنت مؤکده دي. څوک چې هم تراوونه انکار کوي دغه کس فاسق ګرځېدلی شي، مردود شهادت ګرځېدلی شي، ګمراه ګرځېدلی شي. څوک څه هم دغه تراوونه څه کوي؟ انکار کوي. او کوم کس هم څه بلا جواز تراویح نه کوي، دغه ملامتیا سبب ګرځېدلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملامته کیدلی شي. اوس راشئ د 20 رکعاتو دلایل څه دي؟ زما عزتمندو مسلمانانو دا خبره واورئ. 8 رکعاته شو یا 12 رکعاته شو، دغه بالکل اسلام کې نشته. که اسلام کې شته صرف 20 رکعاته شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 ورځې جماعت سره دغه تراویح کړي دي. یو ورځ راووتو تراویح وکړي، خلق لک شان کم و. 2 ورځې راووتو تراویح وکړي، خلق نور هم زیات شو. 3 ورځې څه کله راووتو خلق ډېر زیات شو. په 4 ورځې باندې خلق دومره زیات شو چې جماعت مکمل ډک شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه یره پیدا شوه. اسې نه که زه تراویح وکړم دغه تراویح المونځ په ما باندې فرش. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به طور مجبورۍ کور کې به دغه تراویح چې کولې ادا کولې. غوره پرې نبی علیه الصلاة والسلام حیات و، ژوندی و، نو د 20 رکعاته ښې طریقې سره به دي کور کې کولې. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغو به هم ښې طریقې سره 20 رکعاته تراویح په کور کې کولې. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه لاړو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور راغلو. چونکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې فتنې ډېرې زیاتې وي. نو هغه فتنو سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جنگیدو. نو دومره وخت ورته ملاو نشو چې دا تراویح متعلق څه اعلان یې کړی و. تر دې پورې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا هم دنیا نه لاړو. بیا د عمر رضی الله تعالی عنه دور شروع شو. سکله امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور شروع شو. نو عمر رضی الله تعالی عنه دغه ټولې فتنې ختم کړي. فتنې څه کله ختم کړي، اسلام دغه څه شو؟ مضبوط شو. اسلام خور هم شو او مضبوط هم شو. عمر رضی الله تعالی عنه دغه اعلان وکړ. ولې نه دغه کور کې په کورونو کې دغه خلک تراویح کوي، جماعت کې دغه تراویح د وشي. نو کعب رضی الله تعالی عنه دا ښایسته کړي، دې ته یې حکم وکړو چې اوس راوځه جماعت ته او ښې طریقې سره 20 رکعاته دغه جماعت کې کوه.
نو لس کالا یا لسلم کالا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھے کڑے دی دور خلافت کڑے دی بادشاہتی کڑے دی په دې لسنیم کالو کې یو صحابي هم سر نه اوچت کړی دی دغه تراوی په اسلام کې نشته. ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین خې طریقې سره به جمعات ته راوتو 20 رکعاته به دغه تراوی کولی. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه باندې چا اعتراض داري کړی دی چې امیر المؤمنین خبردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراوی نه کړی دی او تراوی دغه په اسلام کې نشته بلکې ټول صحابه لبیک ورته ویلو خې طریقې سره لس کاله لسنیم کاله دغه 20 رکعات تراوی حسب معمول وګرځېدي. کله څه امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه دور ختم شو غنه بیا عثمان رضی الله تعالی عنه خلافت شروع شو نو مغه دور کې هم دغه 20 رکعاته بجماعت دغه چې کې دي هغه سرانجام کې دي. غنه بعد بیا علی رضی الله تعالی عنه دور شروع شو مغه هم خې طریقې سره دغه 20 رکعاته حسب معمول دغه بچی کولو جماعت کې المنزنه بعد 20 رکعات تراوی وکول. یو صحابي هم سر اوچات نکو دغه تراوی په اسلام کې نشتا. غنه بعد بیا تبعین دا ور راغلو حتی کس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سو مذهب په اعتبار سره دغه زمونږ امام دی. امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه دغه څلور وړه مذاهب تیر شو خو یو امام هم دا خبره ونکا چې په تراوی په اسلام کې نشتا. حسب دستور ټول به 20 رکعاته خې طریقې سره دغه چې کولو تراوی کول. نما عزتمند مسلمانانو یو بل دلیل داغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو باندې زما سنت لازم دی او دغه شان خلفاء راشدین سکم سنت دی مقام په تاسو باندې دی. خلفاء راشدین کې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه شتا غنشتا شتا امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه دغه اعلان وکړو ستاسو جماعت ته روزه جماعت کې به دغه 20 رکعاته تراوی کو. زما عزتمند مسلمانانو اوس څوک هم دا خبره کوي په سوشل میډیا باندې خاص کر د کوم ځوانان دي دو سوشل میډیا ډیره زیاته استعمال کوي به سکره دغه بیان ورته مخته راشي چې تراوی په اسلام کې نشته دغه خبره بالکل ما واوري. تاسو ته خې طریقې سره کوم دلایل ما ذکر شو 20 رکعاته تراوی خو په دلایل سره متچې کړو ثابت کو. نو هغه 1400 کالونه دغه سلسله جاری دی 20 رکعاته تراوی اوس یو ملا سکل را پاتېږي چې تراوی په اسلام کې نشته نو هغه ملا خبره تاسو ما منئ. زما عزتمند مسلمانانو غرض مدا کولو چې په تراوی په اسلام کې هم شته او 20 رکعاته هم شته.